سلیمان علیہ السلام یو ډیر عظیم پیغمبر او داسې پیغمبر چې کوم شان د خدای ورکړی دا په نورو پیغمبرانو ته نه ملاو. تمام پیریان او دیوان د تابع کړي. تخت به په هوا تلو، استقبال به چې کوم ځای تحقیق او د شو پیریانو کولو، او د پاسه سوره به څه شي څومره مارغان چې دي دا مارغان ټول د تابع. دا مارغان به پیداسي تخت د پاسه چتر روانو، سوره به دوی جوړ کړي او تخت به په هوا روان. دا د شان. یو ورځ د یو مارغه ځای خالی و چې هغې مارغه ته هدهد وایي. مونږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو، په دې سر یې داسې سړی غوندې. د دې هدهد ځای خالی و چې تخت یې کېښو. هدهد مارغه یې راوغوښتو چې ته چېرته غایب وې. د دې سړی نه یې ونیو او داسې دیچګی ورکړه. مارغه ورته څه وایي چې او سلیمانه دا هغې ورځې نه ویرېږه چې تا غوندې ډېر پیغمبران به په هغه ورځ ورته پیش وي لکه زه چې نن تا ته پیش یما. زه دې د ویښتو نه نیولې یم، زړه دې راته وران کړو. یو داسې ورځ به راشي چې ته به م خدای ته پیش یې. سلیمان علیه السلام زر پرېښود او د هدهد مارغه نه یې معافي وغوښته چې ما معاف کړه. په ډېرې عاجزۍ ورته بیا وایي چې چېرته تللی؟ ورته وی او سلیمانه د یو داسې ښار خبر مې درته راوړی دی چې ته کې خبر نه یې، تا ته پته نشته. کوم ځای؟ وی شهر سبا نه رالم. دغه ښار بادشاه چې ده نو هغه ښځه ده بلقیس نامه یې ده. عظیم تخت لري، قرآن کې راځي ولها عرش عظیم. په یو عظیم تخت ناست دی. د هغې لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی او عبادت د نور کوي، د سپوږمۍ کوي. دا عبادت دی او دې ته خدای وایي. سلیمان علیه السلام سوچ وکړو چې ښه ده نو هغه بادشاه ته زما یو خط یوسه. خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخونکی او مهربان دی. څه ورته وایي؟ انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایي نه کوي او نه زور ازمایي کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمانه شه. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاه ته دعوت ورکول دا سټوکې نه دي، دا سر په دو لګول دي. هر سړی دا کار چېرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط به وړي څوک؟ نه ډاک سسټم شته، نه هغه ټیلکس سیسټم شته، هېڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیه السلام هدهد مارغه ته وایي چې ته به یې وړې، دا خط به ته وړې. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي. د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو او هدهد مارغه ته یې په غاړه کې واچولو او والوته. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښود. مارغه وه بیا په دغه کې ناست دی
روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راوي خشي چې دا وګوري. دا چې را پاسې دا او چې دا خط یې وکړو هدهد لاړو چې کارو فورا خپله کابینه را وغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیه السلام د طرف نه څنګه چلو کړو. جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي جی جنګ کوو. هغې ویل نه جنګ نه کوو، دا چې د چا خط راغلی دی د باندې تجربه کوو. تحفه ورلیږو ډالۍ که بادشاهي نو په تحفې او ډالۍ به چپ شي، بس غلی به شي. او که پیغمبري نو بیا د اسلام نه به نه راضي کېږي. ویلې ټیک تحفې او ډالۍ بلقیس ورولېږلې سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام ته چې ډالۍ ورغې ټولې واپس کړې. وی ورته وایه چې ما د څه شي دعوت درکړی دی هغه به قبلی کړي، پرېږدم دې نه. چې تحفې او ډالۍ واپس رالې بلقیس وویلې چې دا پیغمبر دی، انسان هم دې ته وایي او انسانیت هم دې ته وایي، دا پیغمبر دی. نو بلقیس جواب راولېږلو چې زه په خپله درځم. بلقیس را روانه شوه. سلیمان علیه السلام ورته د پیریانو او د دیوانو پیرې په لاره کې ودرولې وې او استقبال یې د دې وکړ. راله او سلیمان علیه السلام ځان سره په تخت کېنوله. ویلې وایه د بلقیس الفاظ قرآن نقل کړي دي چې بلقیس دغه وخت کې سلیمان علیه السلام ته څه وویل. ورته ویل چې قالت رب انی ظلمت نفسی، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. قالت اللہ فرمائی ویلی بلقیس رب انی ظلمت نفسی، اے خدایا ما دمرا موده چې د غیر الله عبادت کړی ہو نو په ځان مې ظلم کړی ہو. تا نه بغیر چې ما د بل شي عبادت کولو نو ما په ځان ظلم کړی. ښځه دې ته وایي اوس اسلمتو اسلام راوړم مع سلیمان په سلیمان علیہ السلام باندې، لیکن لله رب العالمین. دا اسلام په سلیمان د یری نه راوړم، خدای تا د پاره راوړم. یو خدای چې دنه زه ویریدم نو مسلمان شو، نه دا اسلام تا د پاره راوړم. بله یو خبر آخر کې واورئ، د دنیا د مفاد د پاره کله مونږ هم په غضب اخته شو چې د ښځې باچهي شته که نه په اسلام کې. د ښځې باچهي ولې وایي بلقیس باچا نه وه، نو هلته خو ته مولانا صاحب یې او خوله دې هم چالاکه ده او کړتې هم ډېرې درځي. خلک به وایي چې رښتیا وایي بلقیس بادشاه کوم ځای وه؟ بلقیس خو بادشاه نه وه، بلقیس خو بادشاه وه او راله او د سلیمان غلامه شوه او ایمان یې ترې راوړه او ټول سلطنت یې پرېښو د یو الله او د پیغمبر په شان باندې هر څه قربان کړه او ایمان یې راوړه. بلقیس خو بادشاه نه وه. کله کله به سلیمان علیه السلام هم خوشطبي کول. دا هدهد مارغه چې څه وخت کې د سلیمان خبر وړی و بلقیس ته او دا لین سایټ شو بالکل، نو هدهد مارغه وویل سلیمان علیه السلام ته چې زه ستا د ټول
حکومت ته دعوت کوم نو هغه ورته وایي چې ټول نظام حکومت ته دعوت کول ویلاو ویل کوم ځای کې کې ویل د سمندر په غاړه کوم سلیمان علیہ السلام فرمایي چې هلکه راځئ نن د هدهد دعوت ته سمندر غاړې ته ټول نظام سلیمان بوتلو او د پاس په هوا کې والوتو او یو ملخ یې ونیو ملخ پیژنئ ملخ یې ونیو او هغه د سمندر ته راوغورځولو ویلي جي دا ملخ غوښه ده او دا سمندر چې دی دا ښوروا ده نو دې قوم ته دې ووایه چې که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅکئ ان فاتک اللحم فاشرب المرقه که چاته تیکه ونه رسي نو دا ښوروا یې وڅکئ سلیمان علیہ السلام وخندل او ټول قوم په ډېر خوند سره دا شی محسوس کړ تاسو خیال راغی نو اړینه دا و چې خوشطبي به د انبیاو په مجلس کې هم کېده سلیمان علیہ السلام استاد دا وایي چې ملخ حلال دی دا یاد لرئ چې دوه څیزونه بغیر د حلالولو نه حلال دي یو مهی او یو ملخ دې ته د حلالولو ضرورت نشته مهی چې اوبو نه راوباسي څوک یې حلالوي نه خو بس چې ساتي وځي هغه حلال دی خوراک یې جایز دغسې ملخ هم اوس دا ولې بیا حلالولو دواړه جایز دي نو دا بیا چا نه پوښتنه وکړه دا ولې دي اوس تاسو په دې څه پوهېږئ چې دا ونې چې دي د موسم په وخت کې په دې ونو کې هم ښځه او نر شته په دې ونو کې په دې کاڼو او بوټو کې هم ښځه او نر شته څنګه چې د روح والاو اشیاء کې ښځه او نر وي او د هغې منځ کې رابطه او تعلق وي داسې د جماداتم په منځ کې ښځه او نر وي ما ته وګورئ دا ونې دي ونې که تاسو خیال وکړئ چې موسم راشي او د ونو د بهار موسم راشي نو سیلی راشي نو د سړي ماده چې ده د نر بوټي ماده چې ده هغه د هوا اوچته کي او د ښځې بوټي څانګوله یوسي تاسو خیال راکړئ هوا د نر بوټي ماده اوچته کي او د ښځې بوټي څانګې له یوسي نو ښځه بوټه چې دی د هغې مادې په وجه هغه بلار بشي چې هغه بلار بشي نو بیوې ونیسي او پاڼې ونیسي او کولاوېدل شروع شي دغسې جنسي تعلقات چې دی په دې کاڼو کې دا هوا لکه تاسو خیال وکړئ قرآن کې راځي د سلیمان علیہ السلام تخت په لاره روانه نو د میګو کې خپل حکومت ته میګو کې نو د میګو بادشاہ چې دی هغې حکم وکړو چې ټول میږي سورو ته ننوځئ د سلیمان تخت روان دی لا یحتمنکم سلیمان و جنوده اسې نه چې د هغه فوج تاسو پایمال نه کي چرته نو هوا دا خبره د میګو د بادشاہ اوچته کړه او یو یې وړه او د سلیمان علیہ السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میګو بادشاہ دا حکم وکړو میګو ته سلیمان علیہ السلام حکم وکړو چې دا تخت کېږدئ تخت یې کېښود د میګو بادشاہ یې راوغوښتو ویل زه درته ظالم ښکارم چې تا دا حکم خپل فوج ته وکړو اوس د میګو بادشاہ وکړه که د میګي بادشاہ هم نو عقل ته یې وګوره ورته وایي چې صاحب ما دې دپاره حکم نه دی کړی چې سلیمان تاسو پایمال نه کړي ما د دې وجه حکم کړی و چې د سلیمان تخت روان دی
اسنه چې او زما قومه تاسو د تخت په تماشا شي چرته د خدای د ذکر نه غافل نشئ. بادشاہان چې نه خدای ول عقل امر کړی میګه دی او سليمان عليه السلام ته داسې جواب ورکړي چې نجی ما د دیو جنو ویلي چې تاسو په مال نشئ، ما د دیو جوی چې د تخت په تماشا بشئ او د خدای د ذکر نه غافل نشئ. قوم لمه زکه وی چې سوړو ته نه نوځي. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې بادشاہان د زمانه د عقل منبع وي. بلقیس وګوره بادشاہ 12 جرنیلانو ته لاندې جنگي او یو جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج. د سليمان عليه السلام اطلاع چې ورله جرنیلانو ویل چې جنگ کوو ورسره په ورزو. بلقیس خزاوه او بادشاہ عقل پکې هغه نه اول به توفه او ډالای ورلیګو که بادشاہي په توفه به راضي شي نو چپ بشي، که پیغمبري په توفه به ناراضي کیږي بغیر د اسلام. او جنگ ابتدا نه ندي کول پکار. نو عزیزانو عرض میں داو چې واحد ذات د پروردگار عالم دی چې هغه تربیت کوونکی د عالم دی. نو عرض میں داو چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم، زما انجام به سبا لڅي دا یې چاته پته نشي. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي. اسباب د کلونو بنه جوړه دم امیدم سودا پکې. وما تدري نفس بأي ارض تموت. الله فرمایي چې نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زه به چرته مړ کېږم، ما نه بسا کم ځای وځي، هیڅ چاته دا پته. تاسو ته بادشاہانو د زمانه ته هیڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې. سليمان عليه السلام تقریر کولو قوم ته او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دی جلسے تراغه او دی بوډا ته دا سډیر کټه. دی بوډا ورته ویلی چې صاحب دا څوک دی؟ وې دا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطر وکړه، دا د کټه نه خوښ نه دي. ما له ډېر روان ګوري او ما د دې ځای نه چرته بل ځای ته بوزه. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا روچت کو د شام نه هندوستان ته راو. اسرائیل نه تاسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وې د وجه د ډېر تعجب نه د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې او بوډا ناشته په شام کې او کل بلس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای خوذلې دی 15 منټه. نو تعجب نه کولو چې پروردګارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته راسي. وای سليمانا د خدای وعده رښتیا دي. ورپسې لړا شو او د هندوستان پزمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو ما تدري نفس بأي ارض تموت. ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې. ملاقات شو د اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دي. یو سړی ورته چې په دې نه پوهیږي چې زه به څنګه مرما. ورته تا به مار خوري او دا غینه به تمري. مار به خوري وي دا خو اسانه خبره. یو برج جوړ کو ډېر اوچت او پاس پابرج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته کم ځای ناراضي. اوس مار خو پس مکه ګرځي یا سړو مړو کې پاس برج ته به مار څنګه راځي. د وخت چې پورا شو کټ کې پروت دی او ټپوس په پنجو کې مار رانیولې دی چې راوړو پیراوای کټ کې او خورو ان لله و انا الیه. قران راغی. اے
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا یدرککم الموت، چرته کې چې یې تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي. دا مرګ در پسې ګرځي داسې، نو چرته چې یې دی به دې بیا مومي، ته ورک به نشي. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج جمع د برج ده، اگر که یې په هغه برجونو محکم او لوړو کې، هلته به هم د مرګ نه خلاص. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي. او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي، او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. نو عرض مې دا وځي چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ځای کې. دې سړي ته دا پته نه وه چې برج کې به هم په کټ کې زه پروت یم او زه به مړ شم. علما لیکي چې یو بادشاه و، د هغه یو زوی، نجومیانو ورته وویل چې ستا دا زوی چې دی دا به زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کېږي، او په هغه شپه به یې خوري چې په کومه شپه د ده واده شوی. کومه شپه د ده واده وشي، په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ کېږي. ډېره موده بادشاه خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمری ونه خوري. اوس زوی دی ځوان شوی دی، اړه کې خیال وکړو چې واده ورته کومه، او دا د بادشاہ ټول طاقت به په هغه بنګله ودروم چې په کومه بنګله کې د ده ناوې او دی زمری به راځي. په کومه ټوپې به ولګوم، ټوپکې به وي، لوی قوت به تې ګیر چاپېر. واده تیار شو، واده وشو، ډولی راله، کم بنګله کې چې ناوې او زلمی دي ګیر چاپېر کې نه فوج ولاړ دی، او څومره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنګلې نه ګیر چاپېر ایښی دی، او سړي ورته ناست چې زمری به راځي. په کومه دا ناوې دې زلمي ته وایي چې اوس یو د حلوا پلیټ راغی ناوې او زلمي ته. ناوې ورته وایي چې دا ټول طاقت د بنګلې نه ګیر چاپېر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلي چې په کومه شپه ستا د زوی واده وشي نو زمری به یې خوري او د هغې نه به دی مړ کېږي. نو پلار مې د هغې حفاظت دپاره دا ټول فوج ګیر چاپېر ودرولی چې زمری را نه شي. نو دا ناوې ورته وایي چې ما دا زمری الو لیدلی نه دی چې د ده څنګه شکل دی. نو د هلک تیلی را واغستو او د حلوا په دې پلیټ کې د زمري شکل جوړ کړو. چې د زمري شکل یې جوړ کړو، تیار شو، ناوې ته وایي چې زمری داسې دی. په همغه زمري کې الله روح پوک والو، د پلیټ نه را ټوپ کړو، د بادشاه زوی د مړی ونیو مړ. چې بادشاه خبرېدو زوی مړ پروت. څه چلو شو؟ ناوې ورته ویل داسې چلو. تاسو خیال راغی هغه کوم قوت دی. علیه الصلاة والسلام تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه به وي. د شپې لګیا دی، الله سره راز و نیاز کوي. او څوک ورته راغی چې صاحب اوبه راوختې او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړو. ایوب علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې زه هغه چا سره په راز و نیاز کې اخته یم چې دغه مال د چا و، نو زما څه کار دی چې زه به دې مال پسې منډې وهم. زما مال چې دی دام د خدای و او زم د خدای یم، او لګیا هم خدای سره یم. نو خو چې د چا مال و هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه، نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې وهم. علما وایي چې دغه انتها ده د استغراق فی الله، دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي
دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکړي چې جی استا ګډې زرګونه ګډې او چیلې او مال حال اغار څو بویو دا چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چای ما هغه تناسته زئی بل اورس شو د ایوب علیه السلام اته زامن او په اته وارو زامن وي کوټه او ورزیدا او اته واره تلان دي شو مړ بیا راغی چې ایوب کوټه را پریوته دا او اته واره زامن دي تلان دي ایوب علیه السلام وی چې خاطو واره کوټه لاندې دي وی چې او الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دیم خلاص کړم تیار خاخم دي زامن دي او زامن دي مړ دي وې زما زامن ندي دا د خدای او امانت ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غوندې ذات سره پراز او نیاز اختایما اوس هغه به پرېدم او زامنو پسې به منډې وه اصل هم لږ سوچ وکړئ چې دا لا څنګه ایمانو دا لا څنګه ذهنیتو دا لا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو د مال متعلق دا خبره کوه او د زامنو متعلق دا خبره کوه موږ به دسو قرآن ته به ولاړې د شپې حافظ پسې او اواز به وشي چاله زوی دی چا په لښتهوالو وینې یې کړ که د قرآن په ځای پرې نه کړو ورپسې منډې نه کېده موږ به داسې هسې وایم چې دې خلقو ته موږ ګورو زه خو حیران یم چې موږ بني ادم هم یو یا موږ کې د انسانیت بوی هم شته خدای قسم که انسانان هم دغه وو که بني ادم هم دغه وو او که د الله مقبول بندگان هم دغه وو دې نه زیات لوی امتحان او لوی ابتلا عزیزانو بله څه کېدی شي چې د زامنو غوندې او اته زامن او اته واړه کوټه پرې راوغورځېده او تلان دي شو او شیطان ته وایي چې ساه خپل کار کوه د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې ته حایل نشې واقع کېدی ستا څه خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې دی هغه کټ کی نه نشي عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته ووی چې یا الله دا ایوب علیه السلام چې دا شپه ورځ ستا په ذکر و فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یې ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نه کی ایوب علیه السلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې 18 کاله بیمار 18 کاله بعضې واعظانو نه به تاسو اورېدلي چې ایوب علیه السلام داسې بیمار و چې بدن کې چینجی شوي خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي د پیغمبر ډېر پاک بدن وي او په ژوند هغې کې چینجي کېدل چې دي دا خبرې ټول اسرائیلیات او واعظانه ډک وسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی ایوب علیہ السلام بیمار یقینی وو او داسې بیمار وو چې 18 کاله کې صرف د ده په سرمن کې اډو کې تاو غوښه پکې نه وه او د غربت دا حالو د غریبۍ چې د ده بیبي به د ورځې مزدورۍ لتله ماښام به چې هغه پیسې راوړې
نو پاغه پیسو به پنیمو پیسو خاون نه پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې به د الله په نامه د سر صدقه ورکړه. خزه به مزدوری کوله، نیمه پیسو به د پریزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د سر صدقه ورکړه. صدقه ډېر اوچت شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء. صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي. حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه آفت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت دا غیره بچ ساتي. عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي، ډېر قسمونه دي. علماء لیکي چې شیطان لعین خدای پاک ته وایي چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دی، که د ده دا بدن جوړ نه دی د دې یړې ستا عبادت کوي چې زما دې بدن کې خدای پاک څه نقص وانه چي. نو مرض پہ راغی، بیماری پہ راغلو، 18 کاله بیمار. خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دې خوښه ده ورسره وکړه، خو یا الله زړه او ژبې ته مې څه مه وایه چې زړه مې ستا کور وي او په ژبه تا یادوم. نو زړه او ژبې ته مې څه مه وایه او نور ټول بدن سره مې چې څه کوې تمام بدن یې داسې ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چاڼ وایي. د عبادت دا عالمو چې جوړو نو نیمه شپې پورې به عبادت کولو، نیمه شپه قدر بیا خوب هم کول، او چې بیمار شو نو بیا به ټوله شپه د خدای په ذکر کې اخته و، ټوله شپه دنیا ته یې وښوده او خدای تم په دې پوهې چې مرض دا هم د خدای د طرفه وي، تکلیف دا هم د خدای د طرفه وي. نو چې هر کله خدای زه محبوب ګڼم نو د محبوب د طرفه هر څه چې وي بیا به زه دا وایم چې هر کې ازیار مې رسد نیکوست. خدای چې ستا د لاسه دي دا هر څه نیک. رحمان بابا وایي که نه چې ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، کم زہر وی په زخم کا ملهم وی. او چې ستا د لاسه وي که په بدن میں او په زخم راته زهر مو لګې نو زه به دام نافع ګڼم. ستا د لاسه واړه مال رانافي دي، کم زہر وی په زخم کا ملهم وی. زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام دا جموی. رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے، رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے، کپدی کی بہی چرے زیات و کم ہوئی. عرض داو چې تکلیفات ټول من جانب الله وي نو ته به د تکلیف په وخت کې وایې چې الحمدلله. او داسې به نه دی چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي، ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. په دې پوه شوئ چې د یو ویښته د ځان د پاسه کوږ شي،
ځان هغه ساعت له خدایه مرور کې. زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کې ته به دې ونیسي یا درته ټي وي ولګي نو ځان د خدای نه مرور کې. نه د مینې تقاضا دا ده چې ستا د لاس واړه ما لره نافي دي کم زهر وی په زخم کا ملهم وی. د مینې تقاضا ده. نو عزم داو چې د ایوب علیہ السلام هو عاشق صادق یا بنی شپه پر عبادتو په جوړوالی او یا په ټوله شپه لګیا. اتلس کاله پس الله ته یو التجا کوي او التجا څه کوي؟ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ ته التجا کوي چې پروردگار شیطان مال ډیر تکلیف را رسي. شیطان راتا وسوسه اچي قسمه قسم ایزاګان را رسي او تکلیفونه خو ورته رسول خدای پاک. لیکن خدای ته د تکلیف نسبت چې ده دا د ایوب علیہ السلام ضمیر نه گواره کولو چې زه به معشوقې ته څنګه وایم چې ستا د لاسه ماته تکلیف را رسي. نو دا به څوک یا دا مونږه کولی شو مولیان یا میاګان یا پیران زوی دې نه جوړه دی ملا صاحب راو دې زوی منا جوړه دا وایي هم بس خدای کار دی نو خدای رانی ولیونو داسې وایي که نه بزرگ جمیل صاحب زوی دې نه جوړه دی بس خدای رانی ولیو توبه مې دي خو څه به ووایو داسې وایي که او چې دا دا وایي چې خدای رانی ولیو توبه مې دي خو څه به وایي دا دبی ہوئی زبان سره خدای نه شکایت ته یعنی خدای اخکاری نه نو څه به ووایم مکني چې دوی مړی نه وي نیولې. تاسو خیال لرئ ایمان به د ایوب پیدا کوي چې اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ شیطان ما ته ایزار را رسي شیطان ما ته تکلیف را رسي عذاب را رسي. خدای ته ونه چې الله دا تارا ترکي شیطان کوي دا الله کرامم په جوش کې راځي او جبرائیل علیہ السلام ته وایي چې ورشه نو دا بیماری اتلس کاله وه عجیب و غریب. ښځې به مزدوري کوله مازدیګر به چا د مزدورۍ پیسې راوړې نو په نیمو پیسو به ده ته پریزانه جوړه کړه او هغه نیمې پیسې به د ده د سر صدقه د خدای په نامه ورکړې. یو ورځې په څه خبره ترې خفه شو. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره 8 ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. نو قسم یې ورته وخوړو چې زه جوړ شم نو 100 دورې به دې وهم. عزیزان دا د ښځې عالم و او دا د ده عالم و. ښځه مزدوري او دله پریزانه جوړوه او د ده ژبه زړه چې دی د خدای نه بغیر بل چا سره رابطه مه جوړوه چا پلار دی ده چې دا دعا وکړه چې الله شیطان ما ته ایزا را رسوي نو الله جبریل علیہ السلام ته فرمایل چې ورشه روچتې کا او ورته ووایه چې خپه په ځمکه ووه بیا ګوره چې زه څه کوم. جبرائیل علیہ السلام راغی او دته یې وویل چې اوچت شه. اوچتېدی چېرته شو جبریل را اوچت کړو چې داسې روان کو ویل خپه ووه په ځمکه چې خپه یې ووهله نو د خپې لاندې یو بهترینه چینه را ووته چې چینه را ووته
الله وی جبريل عليه السلام ته چې په دې چینه اوبو کې دله غوپه ورکا دې په اوبو کې ورډوب کو چې ډوبې کو راوي وستو علماء لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وایي چې دی خو په ټول عمر کې چې بیمار شوی نه دی ادا 13 کالو بیمار ټیک ټاک شو ناشته جبريل هم ناشته او دیم ناشته او خبرې کوي خزه مزدورای ته تلې وا اوراله چراله نو او تر ګوري چې مریض ته شو جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې بیبي څه ګوري وې دې کټ کې زمان بیمار پروتو اخو د ګرځېدوم نو چاته لاړو اوس ابيبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا جوړ شوی دی او ناست دی جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي چې او بیبي کستاو داغه بیمار سترګې په خپلو کې مخامخ شنو یو بل بو پیژنئ ایوب علیہ السلام سر اوچت کو چې بیبي ورته داسې وکړه فوراً په سجده پریوتا او د خدای لاک لاک شکریہ ادا کړ چې الله دا 13 کالو بیمار د سترګو په رب کې خدای تا ما ته بیا ایوب عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر وکړو او د الله نه شکوا او شکایت نکو او په هر وخت کې الحمدلله وې دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستا د طرفه دي زه پې راضي رضا علی القضاء دا ایمان رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړې ده په دې راضي کېدل دا ایمان او د دې نه شکایت کول دا د بېایمانۍ او د بېدینۍ علامه پلار دې مړ شو الحمدلله زوی دې مړ شو الحمدلله ښځه دې مړه شوه الحمدلله لور دې مړه شوه الحمدلله ستا زن کدن شو الحمدلله تاسو پوه شئ د هغې وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کې پیغمبران علیهم الصلاة والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لوی امتحانات شو په دې خلق نو 13 کاله بعد په یو منټ کې دی جوړ او د دې جوړوالي بعد هغه ګړی او چیلې چې څومره اوبه وړې وې د هغې نه یو په لس زیاتې الله پاک وله نورې ورکړې هغه 8 واړه زامنې چې د کوټې لاندې شوي او مړه نو الله هغه 8 واړه زامن مړه ورته بیا را ژوندي کړل او ورته وفرمایل چې ایوبه یو امتحان و زما د طرف نه ته پکې کامیاب شو نو زما عزیزانو د الله د طرف نه امتحان باندې چې سړی راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهربانۍ پې وکړي چې د هغه انعامات او مهربانو بیا دې شکریه نشي ادا دا د قرآن کریم د هغه آیات تفسیر و چې واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه ځکه چې موږ خو طبعي طور کمزوري یو موږ د هغه د امتحان تاب نه لرو امام حسن او حسین بیمار دي حضرت علی او بی بی فاطمه نظر ومنلو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو موږ بدرې روزي نیسو الله دواړه جوړ کړ چې جوړ کړه خزه او خاوند روزه کړه ماخام له روزه ماته برابر څخو یو څو قجوري او دور بشو روټای و نو دوه روټای او دوی دوه کسو دوه روزه وا ان روزه ماتي ته اند
او دروازه کې आवाज وشو چې دا الله په نامه دو کسیو او د دوه ورځو نهار یو دا الله په نامه. حضرت علی بی بی فاطمه ته وکړه دا مونږ خو د یو ورځې روزه نیولې دا او دا د دوه ورځو نهار دی راځه چې دا روټۍ دوی له ورکړه. نا تیار جوړ کړی ماښامه هغه اوچت کو بار ملنګانو له ورکړه د دې روزه مو او شپم نهار شوه. سبا له بیا روزه شو. سبا شپه له بیا حضرت علی سم مزدوری کړي او 100 روپے روټه کجوري او ستوان. بیا دروازه کې اند ماخام په ټیم کې आवाज وشو چې دوه کسیو د درې ورځو نهار یو. حضرت علی فاطمه ته وکړه او هو مونږ خو د دوه ورځو نهار یو دا د دریو دي نو مونږ نه دوی ته ضرورت زیات دی. اما خانه بیا اوچت کو هغه بار ملنګانو له ور بیا شپه نهار. سبا بیا روزه شو چې سبا له بیا ماخام تیارې او چې تیارې وکړو بیا आवाज وشو چې دوه کسیو د سلور ورځو نهار یو. حضرت علی او بی بی فاطمه وی چې مونږ نه یو ورځ دوی زیات دي مونږ د درې ورځو نهار یو. اول حق د دوی دی ور وړاوغی دی ور او بکای ماما قرآن راغی اسه هم خپانه شي خدای پر راستای کنه مولا توب شتا نه بزرګی شتا نه میا توب شتا جان مراغی نه خلوت نشته نه دا ټول د اختر خسته دی لوانه غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خرڅي. تاسو خیال راغی مسلمانی دا شی دی چې دا زدر تایم لګي دا به زو کما زما نکچ د قبر نروزی والله کې ایمان توبه استغفر. قرآن راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه نظر منله او نظر کې ور سره بیا څه چالو شو یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. خزه او خاون دوارو په نظر باندې وفا وکړه او دا په نظر وفا ولې وکړه ځکه چې دوی یې د دا ورځنا چې د کوم ورځې شرب په ټوله دنیا باندې خور وي. الله دې امان راکړي. او بیا ملنګانو ته وایي څه چاله چې روټه ورکوله ای ته وایي څه هغوی ته وایي چې انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد